راغلی دا وخت د فقیر بابا مزار ته خلک دا خبره کوي چې فقیر بابا په خپل قبر چت نه پرېږدي. نه ولې نه پرېږدي؟ څو چا پې جوړ کړی؟ ته رامانه پیسې چې دی پرېږدي که نه پرېږدي؟ راتلونکو مېلمنو ته زار کالی وایم خدای پاک دې هر کله راولي او هر کله مېلمنو راځئ موږ درته په دوه لاسي سلام دی او هر کله مو خدای پاک راولی موږ ته شپه ورځ دلته کې ناست یو او تابعدار یو. ژوند خو دې ډېر تېر کړه، عامه زندګي دې م تېره کړه، ملنګي دې م تېره کړه. ملنګۍ کې سکون دی نو چې ټوله دنیا کې وګورځې که نه که ګاډو کې کښېنې که فراډوګانو کې کښېنې که دولت ډسرئ نو تا ته سکون نشته. او دا یو داسې ځای دی داسې چې کوم دی د ملنګۍ او د هغه دی ډېره ده چې دلته کوم سړی هم راشي که کروړپتي وي که غریب وي که د کلو خلک وي چې راشي نو د زړه سکون ورته میلاو شي. څه وخت وړاندې موږ یو ویډیو کړی هم وه چې په دې برنډه باندې چت نه اوس الحمدلله برنډې چې کوم دی چت جوړ شو. دننه ورځو مخکې کسانو سره هم یو څو خبرې کوو. ماشاءالله دومره زبردسته ښایسته برنډه په دې جوړه شوه که نه چې حیران به شي ورته. یو یخ هوا پکې لګي، تاسو کتی شئ دننه ورځو لنګر ته هم. تاسو هلته کښېنئ، ته کښېنه دلته زه تاسو دا وګورئ ښه دا چې کوم دی دا ملنګ دی او دې ته د فقیر بابا ملنګ وایي. څنګه حال دی ملنګ لا ښې جوړې یو دوه خبرې به را سره کې صحیح ده په دې کې دې کې د اواز راځي. طبیعت دې ټیک نه دی؟ ښه ښه ملنګ بابا وایي چې طبیعت مې لږ خراب دی. ښه څنګه فقیر بابا کې څومره وخت نه دلته اوسېږي؟ کال وشو. څومره ټایم نه دلته د فقیر بابا زیارت ته راځي؟ څلور کاله وشو. څلور کاله وشو. ښه د فقیر بابا زیارت باره کې د څه خیال دی؟ خلک وایي چت نه پرېږدي. بس چت نه پرېږدي، بس دا چت هم نه پرېښودو، خو بس دا الله مدد وکړو. ها نو څنګه دلته څه له راځي فقیر بابا له رښتیا خبره وکړه؟ بس د دې مزار له راځم او بس خوښ مې دی فقیر بابا. اورې ډېر زیات مېړه ته پرېوځي، بس چې هفته کې چې دوه پیرې نیم راغلی نو سود مې نه کېږي. چې څه مې ترې غوښتي دي نو خدای را کړي دي بیا فقیر بابا. نو لکه څه دي ترې غوښتي مثلا؟ بس هر څه مې چې غوښتي دي چې څه مې ترې غوښتي دي خدای پاک را الله کړي دي. نو هلته غوښتی نه شي څه؟ نو بس مزل پکې کې لګه. نو بس خیر مزل څه مسله نه. صحیح شو. نو دا وایي چې زه ډېر زیات راځم چکر له. فقیر بابا له څومره وخت نه راځي؟ یاره دې زه خو له ډېرې مودې نه هسې چکر له راشم، یو شپه وکړم او بس سهار کور ته ځم. شپه هم پکې کېدل ده؟ او شپه پکې د شپې انتظام څنګه دی؟ نو ښه دی ګزاره کوي. نو څه ویل غواړې برنډه جوړه شوه مخکې به ګرمي برنډه جوړه شوه تاسو د فقیر بابا خبره وکړه نو فقیر بابا باندې چت چا جوړ کړی چې هغه راغورځوي؟ چا خو پې جوړ کړی نه خو شروع پې وکړو بیا بیا پرېږدي یاره فقیر بابا نه پرېږدي. فقیر بابا لکه تاسو وایئ چې چت نه پرېږدي؟ نه ولې نه پرېږدي؟ څو چا پې جوړ کړی؟ ته رامانه پیسې چې دی پرېږدي که نه پرېږدي؟ خلک خو ډېر وایي چې دا چت نه پرېږدي. سړی الله په خیر خبرې کوي ورو. لکه موږ خو په خپله پې کله چت نه دی اچولی خو چې څوک چت جوړوي وایي یا کس یا دغه شي یا چت غیب شي. نه نه یاره دا برنډه م شل کسان زما مخکې راغلي دا به کچ مې چوکه پرې دونه پیسې راځي بیا به رانغې پرې. نو لکه دغه وجه ده چا پې جوړ کړی نه چا پې جوړ کړی چې هغه راغورځولی دی خوا چې یاره چت نه پرېږدي. د فقیر بابا زیارت ته چې کله هم راشئ دا سړی به ستاسو په خدمت کې حاضر وي. یقینا ډېر وینو ګورو راګورو ډېر زیات قدر او عزت د خلکو کوي میلمنو ته هرکلی وایي. د میلمنو په خدمت کې هر وخت چې کوم دی منډې ترډې کله خوا منډه کله دی خوا منډه چاته چای راوړه چاته روټۍ راوړه. نو څنګه حال دی ښایي؟ خیر خیریت دی جي بس د خیر خیریت سره الله پاک راښه وکړو دا چت مو د خیره سره واچولو. اوس دې کوشش کوو چې د پلستري وکړو ډسټمبر وکړو رنګونه منګونه ورته ویر کړو لکه دا به نور هم ښکلی شي. دې کې باقاعده د چت پکې پاتې دي دا پکې لګول غواړي بره ګمبد باندې بیا کار پاتې دي هغه په کول نه خلک وایي چت نه پرېږدي لکه ستاسو د علاقه کې دا خلک ډېر وایي چې دا چت نه پرېږدي. نو چت خو پرېږدي ویلې به نه پرېږدي خو چې دغه دې خواته کار کم هغه دا لکه وشي د هغې نه پس چې کوم دی لکه اوس پاس کار دی نو په هغې باندې بیا افتدا وکړو نو نور وروسته الله پاک کار دی هغه دی چې یاره کېږي یا نه کېږي که نه خو لکه توکل خو په کار دی لازما. بلکل بلکل خپل همت چې وشي خپل نیکه دی.
ته دلته څه کې لکه ته اوس دلته کې چای پخولې لګیا وې که نه مونږ بس دلته دا ډیپټي راځي چې بس لنګر کار کوو چای روټۍ ورته پخوو د مخلوق د ټول خدمت عظمت کوو چې کوم دی بار جاروګانې لګو پاس دلبارونو کې جاروګانې ولګو لکه دا خدمت کوو فی سبیل الله پکې لګیو د ډېر وخت نه 2005 نه پکې لګیو د دنیا مخلوق د لکه څوک په پیسو پسې توکل کوي څوک په دغو پسې لګه مونږ په دې خدمت پسې توکل کړی چې خدمت دلته کیو که الله پاک رانه څه جوړ کړي او آخرت مو خدای پاک ښایسته کړي نو دغې دپاره راغلي لکه د پیسو کوشش نه کوو پیسې مونږ سره شکر الحمدلله په خپل هم ډېرې دي لکه رور مې بار چې کوم دی دا بار دی په سعودي کې شاهنواز نامه یې ده په خپله مو دلته چې کوم دی دا جایدادونه هم شته غټه بنګله مو دغه هر څه هم پرېښودي دي او اوس د خدای کارونه یې څه پوه شي بس مونږ ته ملنګي اختیار کړي ده نور د دې مخلوق په خپل کار دی که څوک چې کوم دی چانده ورکوي یا تنخوا مقرروي هم خوښه ده که نه هم یې خوښه ده مونږ خو فی سبیل الله لګیا یو 4 دی ښیو کور دی آبادي بالکل نو ګرانو کتونکو دا مالکان هو تاسو ډېر کتلي خو اصل مالک هغه دی چې د بل چا خدمت وکړي بالکل بخنواز مالک صاحب چې کوم دی دلته د خلکو خدمت کوي د میلمنو په خدمت کې همیشه لکه دا اوس هم پې داسې خوله را روانه ده چاته چای وړه چاته روټۍ وړه چاته څه وړه نو یقینا 15 منټه کې د بندران داسې خولې وباسي لکه اوبه چې پرې راوړی او هلته میلمانه ډېر وي که نه هیلپر یا داسې بل څوک ورسره نشته دا یوازې دومره منډه ترلوئ نو یقینا اول خو د دی پکار د دې حوصلې ته سلام پکار دی بل د دې نه علاوه چې کوم دی داسې خلک سپورټ کول پکار دي ښه ژوند خو دې ډېر تېر که عامه زندګي دې م تېره کړه ملنګي دې م تېره کړه ملنګۍ کې سکون دی نو چې ټوله دنیا کې وګورځې که نه که ګاډو کې کښېنې که فراډوګانو کې کښېنې که دولت دې سره نو تا ته سکون نشته او دا یو داسې ځای دی داسې چې کوم دی د ملنګۍ او د هغه دی ډیره ده چې دلته کم سړی هم راشي که کروڑپتی وي که غریب وي که د کلو خلک وي چې راشي نو لکه د زړه سکون ورته میلاو شي لکه دا فایده پکې شته راتلونکو میلمنو ته څه ویل نو راتلونکو میلمنو ته زار کالی وایم خدای پاک دې هر کله راولي او هر کله میلمنو راځئ موږ درته په دوه لاسي سلام دی او هر کله مو خدای پاک راولی موږ درته شپه ورځ دلته کې ناست یو او تابعدار یو